نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه فبلغه ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اولولئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزانو، نن به د ایصال ثواب په موضوع باندې خبرې کیږي. ایصال ثواب څه ته وایي؟ ایصال ثواب دې ته وایي چې یو انسان یو نیک عمل وکي، یو نیک کار وکي یا عبادت وکي، او د دې ثواب دې بل مسلمان ته بخي. نو دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې د دې نیک عمل ثواب اغستا مسلمان روړ ته باقاعده پوره رسیږي. د هر مسلمان د نیک عمل ثواب چې د بل مسلمان ته وبخي، نو الٰه العالمین د عمل ثواب او فایده هغه چاته رسوي چاته چې تا بخلی ده. دې ته ایصال ثواب وایي. د ایصال ثواب ډیر قسمونه دي. لنډه دا چې انسان څومره د نیکه کارونه کوي او بل ته بخي، کاغه د صدقې په شکل کې دي، کاغه د خیر خیرات یا د بل نفلی عبادت په شکل کې دي، نفلی روزي په شکل کې دي، د حج بدل یا د نفلی حج په شکل کې دي، یا د عمرې په شکل کې دي، یا د نفلی روزي په شکل کې دي، یا داسې بل یو عمل لې چې ته هغه نیک کارو کې د دې ثواب بل ته بخي، نو دا بالکل روا دي، جایز دي، یو کار خیر دی. په دې باندې الٰه العالمین مړی تم ثواب ورکوي، او دې ژوندۍ ته چې دا کوم انسان دا خیرات یا صدقه کوي د تم الٰه العالمین پوره اجر او ثواب ورکوي. دا خبره زمونږه ایمان دی، عقیده ده، د قران او د احادیثو د نصوصو قطعیونه ثابته ده. زمونږ د دین مذهب د عقایدو کتابونو هم په دې باندې تصریحات کړي دي، او هغه دا خبره واضحه کړې ده چې د یو انسان عمل بل انسان ته فایده رسوي، د یو انسان نیک عمل بل انسان ته پوره اجر او فایده رسوي. یو صحابي راغی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه کوي چې اے د الله محبوبا، انا نتصدق عن موتانا،
ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك اليهم. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړلې شو ورته وای اے د الله محبوبا انا نتصدق عن موتانا، قربان د الله محبوبا مونږه په خپل مړو پسې خیرات او صدقې کوو. ونحج عنهم، مونږ د خپل مړو د خوانه حج بدل کوو. وندعو لهم، او مونږ د خپل مړو ته دعاګانې کوو. فهل يصلوا ذلك اليهم، اے د الله محبوبا زمونږ د دې حجونو، زمونږ د دعاګانو او زمونږ د خیر خیرات او د صدقې ثواب دې مړو ته رسیږي که نه رسیږي. پیغمبر علیہ السلام نا صحابه کرامو کې پوښتنه وکړلې شو. یو صحابي پوښتنه وکړه چې قربان مونږ په خپل مړو پسې خیرات کوو، خپل مړو پسې حج بدل کوو. حج بدل دی ته وای چې یو انسان خپل فرضي حج کړی وي او دا غین علاوه دی بیا لاړ شي بل کاله او دی حج کوي، د خپل پلار د خوانه حج کوي یا د خپل مور د خوانه یا د بل یو مسلمان د خوانه دی حج کوي، نو دا حج بدل دی، د الہ العالمین قبلوي او د دې ثواب دی مړی ته هم ملاويږي او دی ژوندۍ ته چې دا کم انسان حج کوي د ته هم ملاويږي، دې ته حج بدل وای. نو صحابي ورته وای چې موږ دعاګانې او خیراتونه کوو، صدقې کوو، حج بدل کوو، د دې ثواب او फायदा زمونږ د مړو ته ملاويږي که نه ملاويږي؟ نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای نعم، او بالکل ستاسو د مړو ته ستاسو د خیر خیرات، ستاسو د صدقې او ستاسو د حجونو دعاګانو ثواب اغه ته ملاويږي. وهم يفرحون بها، او ستاسو د مسلمانان مړي په دعاګانو باندې داسې خوشاليږي کما يفرح احدكم اذا اهدي اليه بشيء. پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمای ستاسو د مړي ستاسو په دعاګانو خیراتونو داسې خوشاليږي لکه څنګه چې څوک تاسو ته هدیه او تحفه وروړي او تاسو پاغي خوشاليږي، نو دغه رنگ په تحفو ډالۍ باندې چې څنګه تاسو خوشاليږي ستاسو په دعاګانو خیراتونو باندې ستاسو د مړي په دې قبرونو کې خوشاليږي. مونږ ته بعض خلک وایي چې نه رسیږي، مکه وایي او پس لاس مو پورته کوي. بعض خلک داسې خبرې کوي چې نه نشته دي، دا پیغمبر علی السلام نه دی کړی. خبره واضحه شو چې د پیغمبر علی السلام مبارک نه پوښتنه وشوله چې آیا دا کار مونږ کوو مړی ته फायदा ورکړي که نه ورکړي؟ نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې او फायदा ورکړي او کوي ورپسې. خبره واضحه شو، هیڅ شک پاتې نشو. دینه بعد به کوم شک وی شبهه وی، دینه بعد خو به کې اس ریب پاتې نشو. مطلب دا دی چې مړو ته دعا هم رسیږي. پیغمبر علیہ السلام فرمای که یو انسان حج بدل کوي هغه هم رسیږي، او که یو انسان خیر خیرات او صدقه کوي نو هغه هم رسیږي. دویم نمبر حدیث ته د مشکات شریف، دویم نمبر حدیث ته د مشکات. دا حدیث خو بنایه کی شرح د هدایه کی او اوجز المسالک شرح د امام مالک صاحب کی او موطا د امام مالک صاحب کی دا روایت نقلو. دویم نمبر حدیث ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته یو صحابي راغی، عبد الله ابن عمرو ابن عاص. د دې عمر سے پلارو، د عمر صحابي دی، د دې عمر پلار دی عاص نامه ده. د عاص چې کله مړ کېدو د عاص کافر وو، د دې صحابي پلار دی کافر دی. چې کله دا کافر مړ کیږي د دوه زامن دي، یو زوی صحابي دی دویم زوی کافر دی. د پلار دی دوه زامنو ته وصیت وکړو. یو سړی په د حضور علی السلام په زمانہ کې مړ کېدو، عاص نامه وا کافر وو، مړ کیږي دوه زامن دي. د دوه زامنو ته وی بچي چې ځکه له مړ شمه نو زما د مرګ نه بعد تاسو ما پسې سل غلامان آزاد کړئ او داغي ثواب ما ته روبخي. نو چې کله دا کافر مړ شو، دو زامن ته نه پاتې دي، یو زوی مسلمان دی صحابي دی او دویم زوی کافر دی. دا کافر زوی رو لګیدو
او 50 غلامان آزاد کړل د خپل پلار وصیت پزی کو او د رور ته وای دي صحابي ته چې 50 غلامان به استاد آزادوي نو دا صحابي مبارک ورته وای چې زه دا 50 غلامان تر هغه نه آزادوم تر سوچ ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه پښتنه نوي کړی زبد دوی نه پښتنه وکم کدوی مبارک ما ته ویل چې آو فایده ور کوي نو بیا به آزاد کم او کما ته حضور علیہ السلام فرمایي چې نه فایده نور کوي نو بیا زنا آزادوم نو دا کس راغی او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نه پښتنه کوي چې قربان زما پلار چې کله وفات کېدو نو زما پلار دا وصیت کړو چې زما د وفات نه بعد ما پسې 100 غلامان آزاد کړي زما دا رو لګیدو 50 غلامان دا آزاد ک اوس با ته و چې 50 غلامان به تا آزادوي نو کزه د خپل کافر پلار پسې 50 غلامان آزاد کما نو زما د کافر پلار ته د 500 غلامانو سفیده رسیږي نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ول جواب ورکړي مونږ ته بعض خلک وی خیرات کوي شته رسیږي بعض خلک وی مکه وی نه رسیږي نشته دي مونږ په شک کې گزار کو دا پښتنې صحابه د حضور علیہ السلام نه کړي وی چې رسیږي که نه رسیږي شتا که نشته دي نو محبوب علیہ السلام ول ګوره جواب ورکړي پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمای لو کان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه فبلغه ذلك محبوب علیہ السلام ورته فرمای کچیر استاسو د خپل مسلمان وي خبرو ته خو وښی کچرت استاسو د خپل مسلمان وي او تاسو په دې خپل پلار پسې بیا دعاګانې کولې یا مو خیرات او صدقې کولې یا مو بالفرض غلامان آزادولې او یا مو حج کولې لو کان مسلما فاعتقتم عنه کتاسو په دې پلار پسې غلامان آزادولې او حججتم عنه او تصدقتم عنه یا مور پسې حجونه کولې یا ملاس ور پسې پورته کولې فبلغه ذلك تدې ثواب بس تاسو د پلار روح ته رسیدلو او کچرته مسلمان وي او اوس ځکه نه رسیږي چې کافر دی نو محبوب علیہ السلام فرمایي چې مسلمان ته ثواب رسیږي مبارک فرمایي مسلمان ته ثواب رسیږي دا مونږ چې پچا پس لاس پورته کوو او خیرات کوو تاسو خپل ځان سره سوچو کې دا مسلمانان دي کدا کافر دي هر انسان خپل پلار پسې خپل مور پسې او خپل اقربو پسې لاس پورته کوي لګیا دي اوس دا خلک چې دا چا پسې مونږ لاس پورته کوو آیا دا مسلمانان دي که کافر دي چې مسلمانان دي زمون خدای ایمان دي چې مسلمانان دي چې کله دا مسلمانان دي نو محبوب علیہ السلام فرمایي مسلمان ته رسیږي مسلمان ته فایده ورکوي اوس به مونږ دغه خلکو منو چې دا کم نن سبا پنځپیرانو وهابیانو دارې وندیان راوتی دي د دې غلطو خلکو به منو که د پیغمبر علیہ السلام مبارک به منو پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي رسیږي ورته زمونږ دا عقیده ده چې د یو مسلمان عمل بل مسلمان ته فایده رسوي که یو مسلمان نیک عمل وکړي ته دې فایده بل مسلمان ته باقاعده رسیږي ملاويږي په تفسیر ابن کثیر کې او په تفسیر مظهری کې د دې آیات کریمه لاندې الله تبارک وتعالى چې فرمایي په قران کې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان والحقنا بهم ذریتهم د دې آیات کریمه لاندې په تفسیر روح البیان او په تفسیر مظهری کې د سورۃ طور آیات ته کنه د دې آیات لاندې تفسیر مظهری کې لیکي او ابن کثیر کې چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله تبارک وتعالى به د مؤمنانو صالحانو اولادهم د خپل پلرونو هغه درجه ته په جنت کې ور ورسوي خو کدا اولادي د عمل په اعتبار سره دغه درجه مستحق نموي خودي سره به د احسان ذکر کیږي چې د دې د پلارانو او د نیکونو سترګې په یخ شي حدیث مبارک کې راځي چې په جنت کې جنتیان داخل شي او د جنتیانو کې چې کوم نه د خدای دوستان او اولیاء دي نو دی په لړو لړو مقاماتو کې وي
دا د خدای اولیاء او دوستان با په لړو لړو درجو کې وي دا د خدای اولیاء او دوستان با د الله تبارک وتعالى د قرب په خوشحالو کې پراته وي د دې چې کم اولاد دی نو هغه که د خپل پلارانو د نیکونو درجه ته نه رسیږي نو الٰه العالمین به په خپل فضل باندې دغه اولاد د پلارانو سره یوځيږي په جنت کې او وجب داوي چې د پلارانو د نیکونو سترګې پیخي شي اگر که دا اولاد د هغه درجه مستحق نمو خو پروردگار عالم په خپل فضل باندې بدی هغه درجه ته ورسي دا ولی د پلارانو د خاطر نه چې پلارانه خ خلقو دا غي د سترګو د یخوالي د پاره او دا غي د خوشاله د زیاتولو د پاره با الٰه العالمین په جنت کې د جنتیانو د اولاد د خپل پلار او مور سره په درجو کې یوځي کی پته ولګیدله چې ګور عمل نیک عمل مور پلار کړو خ خلک مور پلارو نیکانو د خدای اولیو اولاد هغه درجه ته نیکه کې نور رسیدلې والله تعالی ور سره د اولاد زکه یوځي کوي پروردگار عالم ور سره د اولاد زکه یوځي کوي چې د مور پلار سترګې بیخي شي او الٰه العالمین هغه درجه او هغه مقام ته ورسوي چې مور پلار په خوشاله شي دا غران د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه بل روایت ته او مبارک فرمایي چې هر کله یو مؤمن مسلمان جنت ته داخل شي نو د خپل مور او د پلار او د خپل بیبي او د خپل اولاد متعلق تاسو بو کی چې زما مور او پلار کم زیدي زما خزو بچی کم زیدي نو دته به ویل شي چې هغه ستا مرتبه ته نه رسیږي تا ته الله تعالی ډیر لوړ مقام درکړي دی په جنت کې او هغه ستا مرتبه ته نه رسیږي نو دا مسلمان به عرض کی الله تعالی ته به درخواست کی چې یا الله ما چې څه عمل کړی دی نو د خپل ځان د پاره او د ټول د پاره او د خپل مور او پلار او د خپل اولاد او خود د پاره مې کړی دی نو الله تبارک وتعالى به حکم وکي چې هغه هم د سره په جنت کې یوځای کوي مطلب می دا دی چې ګوري دا حدیث مبارک په تفسیر ابن کثیر کې را نقل لري غرض می دا دی چې ګوري مسلمانان کا اولاد خکارو کې د اولاد د برکت نه الله تعالی مور پلارم د سره په جنت کې یوځي کی او که مور پلار خ خلق یو خکارونه کړي وینو دا غي د برکت نه به الله تعالی اولاد هم سره یوځي کی خو سوچو کې کنه عمل اولاد کړي دي خ خلق اولادو مور پلار ګناګار تیر شوی دي یا مور پلار عوام تیر شوی دي اولاد عالمان دي یا اولاد چې کوم دي د خدای دوستان دي نو د دې اولاد د برکت نه به الله مور پلارم جنت کې دي سره یوځي کی او دا غرنګ چې کوم دي کومور پلار خ خلق اولاد ګناګاران وي نو الله تعالی په خپل فضل باندې د مور پلار سره د اولاد یوځي کی مطلب دغه دی خدای مبخا چې د یو مسلمان عمل بل مسلمان ته فایده ورکړي تاسو ته یو مثال درکوم دی خبرو تلخص سوچو کوي په ماه رمضان کې د نارینو د پاره د اعتکاف متعلق یو خبره کوم درته پروژه کې د اخیر اللس ورځو کې اعتکاف کول د خپل محلي په جمعات کې دا سنت مؤکد علی الکفایه دي نارینو د پاره اوس د ټول محلي نه یو نارینه راغی یو کس راغی او په محله کې اعتکاف تکې ناست او د اعتکاف کو په دې محله کې 1500 کور اوسېږي 1500 کسان اوسېږي مثال له خبري او په دې 1500 کسانو کې یو کس راغی اعتکاف تکې ناستو اعتکاف وکړو نو کتابونه لیکي د دې یو کس په اعتکاف کولو سره د دې ټول خلکو غاړه آزاد شوله د دې ټول خلکو غاړه آزاد شوله استاد سوچو کوي چې په دې محله کې 1500 کسانو سیدل د دې 1500 کسانو نه یو کس راغی په جمعات کې په ماه رمضان کې اعتکاف تکې ناستو د دې یو مسلمان د اعتکاف د برکت نه د دې 1500 کسانو غاړه آزاد شوله نو پته لګی چې د یو مسلمان عمل دی 500 کسانو ته فایده ورسولو کوي نه رسوله وی رسوله کنه په محله کې 500 کسان دی هغه یو کس اعتکاف ته کې ناستو د دې ټول محله والو غاړه په آزاد شوله د دې یو کس عمل د ټولو ته فایده ورسوله کنه اوس کدی کې یو قسم کې نه ناستو د ټولو غاړو بند پاتې شوله نو موږ ځکه وای د یو مسلمان عمل بل مسلمان ته فایده رسي دویم نمبر جنازه د جنازه چې کله یو انسان وفات شي ستاسو محلې نه یو کس وفات شو د جنازه دا اعلان وشولو
اوس د جنازې ته د محلې نه یو قسم لا نړلونو د ټولو غاړه بنده پاتې شوله او کنه دی محلې نه ورته یو کس لاړلونو د ټولو محلې والو غاړه په آزاد شوله اوس جنازې کې اسی په دې محله کې اسی مثال له خبرې ويم زر کسانو سي په دې زرو کسانو کې صرف یو کس لاړو جنازه وکړل د محلې نه د دې زرو کسانو غاړه په آزاد شوله او کنه یو قسم ورتلا نړلې نو د دې زرو کسانو غاړه بنده پاتې شوله استاد سوچ وکي د یو مسلمان عمل د زرو کسانو ته فایده رسي کنه رسي وی رسول کنه ځکه د ټولو محلي والو غاړه په آزاد شوله نو موږ ځکه وای د یو مسلمان عمل بل مسلمان ته فایده رسوي دا خو یو مثال می درکو د غرنګوس کې یو مسلمان خیرات او صدقو کی او لاس پورته کی او دعاو کی او دې چاته دو بخینو هغه ټولو مړو ته دې فایده رسیږي یاد ساتئ دې باندې تاسو ته دلیل ویم را روانم په مزه مزه زمونږ د فقه مذهب یو غټ کتاب دی په مدرسو کې طالبان وای اخیری کتاب د فقه د هدايه ورته ویل شي په هدايه کې لیکي چې څوک منځ او د روزي او د زکات او د حج ثواب بل چاته وبخي نو دا ثواب هغه ته رسیږي په هدايه کې لیکي چې یو انسان لاس پورته کی خیراتو کی او داغه ثواب چاته وبخي یا روزو نسی یا منځو کی یا حج کی او داغه ثواب چاته وبخي نو دا رسیږي ولی وی پیغمبر علی السلام مبارک په دوه قربانای کوله یو قربانی به د خپل ځان د خوانه کوله او دویمه قربانی به د خپل امت د خوانه کوله دا خبره په هدايه کې ذکر کړی دا اول جلد کې باب الحج کې باب الحج عن الغیر کې دا خبره ذکر کوي وای چې اوس یو انسان دی هغه دعاو کی یا حج کی یا صدقو کی یا روزو نسی او دې ثواب بل چاته وبخینو باقاعده دا ثواب رسیږي وی دلیل په څه دی دلیل په دا خبره ده چې پیغمبر علی السلام مبارک به هر کال دو قربانای کولی سو قربانای وکولی دو قربانای وکولی یو قربانی به چې کول نو په چاړه به چې پراخ کنه خدای دا زما د خوانه قبول کړي زما د اولاد دا زمونږ د خوانه خدای قبول او منزور کړي دا یو قربانی یعنی د خپل ځان د خوانه پیغمبر علی السلام وکړه او چې دویم ګډ به آزادول نو خدای دا زما د امت د خوانه دا قبول کړي دا دویمه قربانی اوس د امت د خوانه حضور علی السلام هم قربانی کړي د لګیاري دا یو صدقه او خیرات او چې محبوب علی السلام مبارک به د خپل امت د خوانه کولو اوس تاسو سوچو کوي کنه رسیدل نو پیغمبر علی السلام دا دویم ګډ د امت د پاره ول خیرات کوي ولی قربانی کوي پیغمبر علی السلام مبارک په خپلم کړي دا اوس موږ ته خلک وای نه رسیږي اې دا محبوب علی السلام مبارک نعوذ بالله نه پوهېدو د مبارک د پته نه و ته به پوهېږي نعوذ بالله ته دا غ مبارک نه غټ عالمي ته د خدای پیغمبر نعوذ بالله وغه نه دی محبوب علی السلام مبارک به د خپل امت د خوانه قربانی کوله دا به ولی کوله چې نه رسیږي ورته فایده نه ورکوي نعوذ بالله نو محبوب علی السلام ولی کوي بیا هغه مبارک به د خپل امت د خوانه دیمه دا غینه بعد چې کله محبوب علی السلام مبارک وفات شو حضرت علی سے مبارک چې کله قربانی کوي نو دوه غډان لالي دوه غډان به حلال اول نو محبوب علی السلام د وفات د پیغمبر علی السلام مبارک د وفات نه بعد د حضور علی السلام زوم دی حضرت علی سے د تر بچي هم دی سلورم یار هم دی دغه حضرت علی سے مبارک به دوه غډان لالول دوه قربانای به کولې چا پښتنو کا دا دوه قربانای ولی کی هغه ورته وای دا یو قربانی د خپل ځان د خوانه کومه او دا دویمه قربانی په حضور علی السلام پس قربانی کوم خیرات او صدقه ور پسې کوم سبحان الله حضرت علی سے مبارک بعد پیغمبر علی السلام مبارک د خوانه قربانی کوله خیرات به کول استاد سوچو کوي کنه رسیدلو نو دا حضرت علی سے خود حضور علی السلام د تر بچی دی سلورم یار د حضور علی السلام دی د محبوب علی السلام زوم دی د بچپن نواله تر وفات پورې ټول ژوندۍ د محبوب علی السلام په خدمت کې تیر کړی دا او د حضور علی السلام مبارک نه دین زده کړو خلکو ته رسول دي آی د حضرت علی صاحب نه پویدو ته پویږي افسوس په دغه علم په دغه حال او په دې مسلمانانو باندې چې اوس هغه خبري مسلمانانو ته کوي چې د مسلمانانو په ایمان او عقیده خرابوي دغه بی دین خلکو نه د بد عقیده او خلکو نه الله تعالی سره د مونږ ساته ابو داود شریف کی حدیث دی ابو داود شریف کی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای و یو سړی راغی د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه تپوس کوي چې اے د الله محبوبا زما مور وفات شوه زما مور وفات شوې ده
کزه په دې مور په صدقه او خیرات وکړم نو زما مور ته څه فایده ورکوي کزه دې مور په لاس پورته کما نو قربان زما د لاس پورته کول زما د مور ته څه فایده ورکوي نو حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې آو ستا د مور ته فایده ورکوي نو دغه صحابي ورته وایي چې قربان تاسو گواشئ زما د فلان کې باغ چې د کجورو دا ما خپل مور پس خیرات کو ما په دی باندې لاس پورته کو د خپل روح د مور په روح پس ما دا خیرات کړي صحابه کرامو د حضور علیہ السلام نه بار بار پوښتنه کوله چې خیرات صدقه فایده ورکوي محبوب علیہ السلام ورته او ورکوي ناغي ورته وي چې قربان مونږ دا باغ خیرات کړي دا غرنګ چې کم دی سعد صحابي راغه د مسلم شریف حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا وای چې اے د الله محبوب ز په سفر تلم زما مور ناګهانه وفات شولا کزه په دې مور پسې کم خیرات او صدقه کوم ورسیږي محبوب علیہ السلام ورته وی او نو دا صحابي مبارک ورته وی قربان زور پس خیرات کم نو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وی ته په خپل مور پسې وب خیرات کا ناغه صحابي مبارک بیا مور پسې وب خیرات کوي اوس تاسو دلته سوچو کوي پیغمبر علیہ السلام ته وی کې خیرات وکم رسیږي مبارک ورته وی او رسیږي نو محبوب علیہ السلام مبارک ته وی څه خیرات کما نو محبوب علیہ السلام ورته وی وب خیرات کا توبه ورته ول یاد کی اوس به دوبونه بغیر مونږ بل څه خیرات کوونه نه او به ورته علماوی زکه یاد کی چې په مدینه منوره کې سخت تکلیف خلکو ته د ابو په پاسانه نه ملاوي دي په مدینه منوره کې به وبډيري کمی وي بعض کویانو کې به بو هغه وبډيري زیات ترخی وي چې بس کله نشوي نو په دې وجه محبوب علی السلام مبارک ورته وی چې خیرات کې په امور پسې خامخا کې نو د ابو خیرات ور پسې وکا ځکه په مدینه منوره کې وبډيري په سخت ملاويږي نو هغه صحابي د حضور علی السلام د خبرې په مطلب پوه شلو او هغه لاړو یو کوی واغستو او پاغه کوی باندې بورډ ولګولو او بورډ پیولي کلو وی لګولو او وی چې دا د الله په نامه او زما د مور په روح پس خیرات ته راضي دي نو بس کوي صحابه کرام براتلو دغه کوی نه بیا وبس کوي سبحان الله سوچو کوي کنه رسیدلو خیرات او صدقه نو محبوب علی السلام دی صحابي ته ولی وی چې وب خیرات کا ولی ورته وی چې وب خیرات کا ورته به ویلو کنه چې نن رسیږي دا خیرات پکې چا راوسته دی او په خیرات بیرانونه بخینه اعوذ بالله اوس خلګیاوی په اف ام باندې مو کې سټو کې او باجیګانم ډېری پیدا شي دی الله دې ورحمېږي خلکو ته وای دا اولی ورځ خیرات نشته او د درې مې ورځ نشته سلويختی نشته او لاس پورته کوجه نشته او ماخامې نشته دی او والله کې رانه په دې خیراتونو بخنه اعوذ بالله دا خبره خلکو ته کوي زه حیران مچ وکم بخته دا بخنه ستا په لاس کې دا او کدا د الٰه العالمین په قبضه قدرت کې دا بخنه به خلکو ته کوي کدا به الله تعالی خلکو ته بخنه کوي چې والله کې رانه په دیو بخي والله کې رانه په دیو بخي الله تعالی خو ډیر غیرتی دی سما پیغمبر علی السلام مبارک خو ډیر غیرتی دی الله تعالی فرمای پیغمبر علی السلام مبارک فرمای اتقوا النار ولو بشق تمره د اور د جهنم نزان بچ گئی اگر که په سبب د نیمه کجوري د خیرات ول نه وي حدیث مطلب دا دی کډیر خیرات نشي کوله غټه صدقه نشي کوله د نیمه کجوري د خیرات وست کیږي د نیمه کجوري چې په منځ نیمه کې او د دې نیمه کجوري د خیرات وست کیږي نو دا نیمه کجوره خیرات که خیراتو که خامخاو کا خیرات م پرېګا ولی مبارک فرمای د دې خیرات د برکت نه بده الله تعالی اور د جهنم نه بچ کی اور د جهنم نه او سوچ ځان سره وکي چې د نیمه کجوري په خیرات دی الله بخیو د جهنم د اور نه بچ کیږي محبوب علی السلام خو فرمای چې په نیمه کجوري دی الله بخیو د جهنم نه به بچ کیږي او ته ماته وی چې والله کدی په دې خیراتونو بخیو والله کدی نه په دې بخنو لیدا وکم بخته پیغمبر علی السلام فرمای د نیمه کجوري په خیرات دی الله بخي د جهنم نه به بچ کیږي او ته ماته وی چې نه ګوره د حضور علی السلام مبارک کرا یو خزراغه زنانه وا چې کله راغه نو په دغه وخت کې محبوب علی السلام په کور کې دی ته پیغمبر علی السلام کور ته جبرئیل علیہ السلام راغی فرشتہ او محبوب علیہ السلام ته وایي چې قربان الٰه العالمین رولې ګلم او الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا زنانه د جهنم ولا جهنمی زنانه ده دا خذ زنه بخم دا بیا خپل کور کې مپرېګدی دا د کور نه رسخت کوي دا په کور کې مپرېګدا ځکه دا خذ زنه بخم دا جهنمی ده په دغه وخت کې محبوب علیہ السلام بی عائشه ته وایي چې ای بی عائشه
دا خزه د کور نه رسخت کا الله فرمای دا جهنمی زنانه ده دا زنه بخم دا د خپل کور نو باسه بیبي عائشه ډیره روخيار زنانه وا هغه لاړه اوس کجوري راواغسته دي زنانه لور کې وداواله او زه زموږ د کور لاړ شه محبوب علی السلام په کور کې زلاړ شه اوس بیا مرزه هغه زنانه کجوري واغسته او خلی دا واچول روانه ده کجوري خړلې د نیم ور سره لاس کې پاتې نوري کجوري خړلې په لار باندې روانه ده یو سوالګر راغی سوال کې جډیروږي مده خدای په نامه سره کدي زنانه سره لاس کې کجوره وا شخوند وهلو لګیا د خلک مچولې ده ناغه سوالګری ورته وي اوګي يم د خدای په نامه سره کا نو دې زنانه سره لاس کې نیمه کجوره پاتې و دیغه نیمه کجوره راواغستا او هغه سوالګری له د خدای په نامه ورکو خیرات او صدقه وکړل دا والا چې کله هغه سوالګری کجوره واغستا د روان شو په دغه وخت کې د حضور علی السلام کور ته جبرئیل علیه السلام دوباره بیا راغی چې بیا راغی نو ورته وای چې اې د الله محبوبا الله تبارک وتعالى فرمای چې ما د غزنانه ته بخنه وکړه دا زنانه ما وبخله کدینه بعد ستا کور ته راځي نو به مشړو به ممنې کوا پرېګه د چې راځي درکاره دا زنانه الله فرمای چې ما وبخله نو پیغمبر علی السلام مبارک په دغه سات د زنانه پس سوال جواب ولېګلو ازنانه چراغه نو محبوب علی السلام ورته وی اے بیبي ما ته جبرئیل علیہ السلام راغو ما ته ویل چې الله تعالی فرمای دا جنانه زنه بخم دا به جهنم ته ځي او د کور نه بهر کا نو چې کله ته بي عائشه زمونږ د کور نه رسخت کې ته بهر وته نو تا زمونږ د کور نه د وتونه بهر کم یو داسې کار وکړو چې پاغي ته الله وبخلی مال اوس جبرئیل علیہ السلام راغو چې ما وبخل الله تعالی فرمای چې ما وبخله ته په کم یو عمل الله وبخلی تا زمونږ د کور نه چې وته کم یو عمل وکړو هغه زنانه ورته وی قربان د خدای رسوله صلی الله علیه وسلم ما خو هیڅ عمل نه دی کړی خو چې بی عائشه ما ته کمی کجوري را کړی وي دا غینه نیمه کجوره ما سره لاس کې پاتې و یو سوالګری ما نه سوالو کو ما غنیمه کجوره د خدای په نامه غزنانه ته ور کړله هغه سوالګری ته مې ور کړله بس دغه عمل مې کړی دی محبوب علی السلام مبارک ورته فرمای د دې نیمه کجوري د خیرات د برکت نه الٰه العالمین ته وبخلی تا الله بخنو کا نبی پیغمبر علی السلام صحابه ته فرمای چې د اور د جهنم نزان بچ کی اگر کډیر خیرات نشي کولې نیمه کجوره خیرات کوي دا غي په برکت په الله د جهنم د اور نازادي خو خیرات کوي خیرات م پرېګدي الله دومره مهربان دی فارسی کې یو متل دی د فارسی یو مقوله ده وی رحمت خدا بهانه می جوید بلکې بهانه می جوید د الله رحمت چې کوم دی بها معنی ډیرواله د الله رحمت ډیرواله د عمل نه غواړي بلکې بهانه می جوید بلکې یو معمولی غونته کې یو کار باندې کېدل غواړي یو کار ورته باندې شي الله به بنده ته بخنو کی نو دا خیر خیرات دا د الله تعالی د بخنه بانی دی بانی حدیث مبارک کې وی د الله تعالی غوسه چې الله تعالی غوسه شي په قهر شي د خدای غوسه نه سړيږي مگر په خیرات او صدقې سره چې یو انسان ته الله ډېر په قهر دی په غوسه دی د انسان خیر خیرات او صدقو کې په دې خیرات او صدقې سره د الله تعالی غوسه او غضب سړيږي یاد ساتئ په خیرات کې خو ډېرې فائدې پرتی دي نو ما خبره دی پوری کوله که یو انسان نیک عمل وکي او داغه ثواب بل چاته وبخینو باقی درسیږي مونږ ته بعض خلک وي دا ولې ورځ خیرات نشته دا ولې ورځ خیرات چا کړی دی دا ولې ورځ خیرات پیغمبر علی السلام وینه دی کړی تاسو یې ولې کوي الان کې دا خلک جاهل دي د قران او حدیث نه خبر نه دي یو ځل محبوب علی السلام مبارک یو جنازه ته لاړ چې کله جنازه وکړه بیرته واپس راځي او نه مړو چې جنازه وکړه سړی دفن شو محبوب علی السلام را روان دي د دې سړي چې کوم خزه و چې دا کم مړ دي د دې مړي خزه چې کم دي هغه لار کې یو کس درولې دي ورته و چې پیغمبر علی السلام د مقبرې نه بیرته راځي نو محبوب علی السلام ته وای چې راشه قربان مون خیرات کړی دي چې مون کړه خیرات خوري نو محبوب علی السلام مبارک چې کله هغه سړی دفن شو پیغمبر علی السلام د جنازې نه مقبرې نه روان دي لار کې کس ورته ولاړ دي محبوب علی السلام ته و چې قربان چې دا کم سړی مخخ کو د دې سړی خزي خیرات کړی دي د پکور کې خیرات او صدقه ده اول ورځ د ګور ورته هم په غسات مړې خخ کو اول ورځ ده د بیبي ورته وي چې قربان مونږ خیرات او صدقه ده غیر لګلې یم نو قربان مونږ سره لاړ شي نو پیغمبر علی السلام غي کړه راغو درستخان خور شو روټه پکې خودلې شو ترکاری پکې خودلې شو صحابه کرام خوراک شروع کو محبوب علی السلام نوړه رانی مکه خلی مبارک ته یوړه نو کده اول ورځ خیرات ناروا وي او پاول ورځ خیرات نه وی لاس پورته کوونه نه وی نو محبوب علی السلام ورته ویلو کنه چې نه درځما دا خو ناروا دي چې بیا کړ لاړې غي کړ کیناستو
اذاننه ته به ویلو کنه چې نه دا ناروا دي دا د شرک او بدعت کړي دي نعوذ بالله دا پکې نه پیغمبر علیہ السلام بنفس نفس مخبل امراغه صحابه کرام امراغه روټه تکیم ناستو محبوب علیہ السلام روټه رانی وکا غرض مداد چې دا ناروا وي نو محبوب علیہ السلام مبارک په نظرانه منی کړي وکنه دی محبوب علیہ السلام مبارک په دور کې نه دي شوی کوم صحابي کړي دي چا کړي دي موږ ورته خایو کنه چې هغه د حضور علیہ السلام مبارک د جنازې نه راتو شلو د محبوب علیہ السلام هغه صحابه کرام خیرات کړي دي صدقه کړي دي غرض دا دی چې دا خیرات او صدقه خود محبوب علیہ السلام او دغه د صحابه کرامو نه ثابت ده بیبي عائشه فرمای د حضور علیہ السلام بیبي دا مبارک وای بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها دا وی د حضور علیہ السلام په ټولو بیبيانو کې وایي محبوب علیہ السلام ته ډیره زیاته ګرانه ما ډیره زیاته په محبوب علیہ السلام باندې ګرانه ما بیبي عائشه رضی الله عنها فرمای وې د نور بیبيانو نه مال به یو مال به تو او مال به غیرت نه راتلو د نور بیبيانو نه زکه د ټولو نه زیاته مين ما سره حضور علیہ السلام کوله خو بیبي عائشه فرمای ما ته کله کله غیرت ودریدو او ما ته کله کله یو خبرې کله کله زور او غیرت را کولو چې محبوب علیہ السلام مبارک با کله منکر سګډ یا چيله حلال شلو نو محبوب علیہ السلام بغه راواغستله پتون به راواغستو چې دا زما د بیبي خدیجه د حضور علیہ السلام مشر بیبي و چې وفات شو وای دا والی او د بیبي خدیجه فلانه خپلوانو کرے یوسي او دا غوخه فلانی خپلوانو کرا واستوي او دا د بیبي خدیجه فلانه مرګري کرا واستوي حضور علیہ السلام مبارک بور کړه لګل لاس به پورته کو دا د بیبي خدیجه دی مرګرو کرولېږي خپلوانو کرا چې دا اغه روح په قبر کې به خوشاله وګرځيږي ګور محبوب علیہ السلام مشر بیبي چې و وډمبه بیبي بیبي خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا چې د حضور علیہ السلام په نکاح کې ونه حضور علیہ السلام بل وادونو کړي خو چې کله دا وفات شونه دا غي نه بعد بیا حضور علیہ السلام نور ودونو نکاحونه وکړل نو په دې ټول بیانو کې بی عائشه فرمای حضور علیہ السلام ته زګرانم او مال به یو بینم غیرت نه راتلو خو ډیر غیرت بچی ما ته راتلو نو د بیبي خدیجه نه براتلو چې هغه وفات هم دا او مطلب د دنیا نه تلم د حضور علیہ السلام ور سره اوسم دومره مینه کوي چې کلم منکر سره خیرات وي یا سګړ چيله لال شي نو پاغي کې حضور علیہ السلام د بیبي خدیجه د ټولو خپلوانو د مرګورو هغه دغه ولا محبوب علیہ السلام فکر کوي او غي کرستوي او دغه د روح د خوشاله کوشش بیا هم کوي نبی بی عائشه فرمای مال به دي خبرې کړه کله زور را کولو چې محبوب علیہ السلام دی بی سره دومره به کچمینه کوي مطلب مداده کدي فایده نه رسولې نو محبوب علیہ السلام د بی عائشه د خپلوانو کړه د خیرات ولې استي د بی خدیجه د خپلوانو کړه محبوب علیہ السلام د صدقه او دغه خول لېږي خدای د روح د خوشاله ولو د پاره کنه محبوب علیہ السلام بداغي د خپلوانو کړه لګله لک سوچو کوي یو کار محبوب علیہ السلام کو نه بسنګ حرام شي خو سنت طریقه ده اب څنګه ناروا شي اب څنګه بدعت شي افسوس ته دغه خلکو په علم باندې ته دغه خلکو په حال باندې چې د محبوب علیہ السلام مبارک هغه عمل د دیوس نن سبب بدعت او ناروا وای الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو دغه خلکو د دې ګنده واقعونو ساتي زموږ د مذهب کتابونه لیکي وفي دعاء الاحياء وصدقتهم فالدعاء او صدقات د ژوندو کې نفع لهم نفد دي مړو د پاره خلاف للمعتزله خلاف ثابت دي د معتزله او د پاره معتزله دا یو په دې امت کې ډېر غلطه فرقه ده ډېر مردار خلک دي ډېر بيدینه او د دین نووتي گمراهان خلک دي معتزله وایي چې بس مړو ته خیرات څه فائدہ نه رسي او زمونږ د مذهب کتابونو تمام لیکي چې مړو ته خیرات او صدقه دا باقي د فائدہ ور رسوي بالکل فائدہ رسوي موږ د باز خلک وای تاسو تر ورځ پورې لاس ورته کوي دا ولي کوي سو کوئی تاسو تر سلوخته پورې لاس ورته کوي دا ولي کوي زه خو حیران پدې ما چې دا کم خلک موږ ته وای چې تاسو د جمعې په شپه لاس مې پورته کوي د جمعې شپه په کې چار راوستي دا او دا درې ورځې پورې خیرات صدقه مکوي دا په کې چار راوستي دي او دا د یو کال لاس ولې پورته کوي دا په کې چار راوستي دي موږ ته خلک دا ډېر وای تاسو به موریدلی وي دا خبره سلوختی مکوي دا په کې چار راوستي دا دغه خلک چې مونږ ته وای چې د جمعې په شپه تبارک الذی موای یا د جمعې په شپه لاس مو پورته کوي د جمعې شپه په کې چار راوستي دا هم دغه خلک دي چې بیا یو د جمعې شپه نه قضا کوي هر جمعې په شپه مرکز ته رواني بستر ځان پسیو تړي او ځان سره لوخي والی او مرکز ته رواني د هر جمعې په شپه باندې خپل مرکز ته ځي ستاده لپاره د جمعې شپه شته دي او چې زه د جمعې په شپه لاس پورته کوم نو ما د لپاره بیا د جمعې شپه نشته دي عجیب خبره ده ته د جمعې شپه مناوه
او مرکز ته په غذا او یو شپم د جمعې مقضا کوا خو کزه د جمعې په شپه لاس پورته کوم یا دعا کوم یا تبارک الذی و ابن ماته وچ د شرک کو د بدعت کو ستاد پاره د جمعې پښتو زما د پاره د جمعې شپم بیا ختم شوله عجیب انصاف خو دې شروع کړی د مسلمانانه داستا مسلمانی دا چې ځان د پاره د جمعې شپه خو مانی زما د پاره نه مانی دا ډېر بيدینه خلک دي حالان کې کتابونه لیکلي دي و چې کله د جمعې شپه شي د جمعې شپه نو د جمعې په شپه د مړي د روح د خپل کور ته راشي د مړي روح د خپل کور ته راشي او د خپل کور د خلکو ته وای چې اے کور والو دا خو زما کورو دا خو زما کوټه وا دا خو زما کټو دا شي خو زماو آی هاي اوس په تاسو مزه کوي زدان لاړم نه دا مړي د روح د کور ته راشي او د کور د خلکو ته خبرې کوي خدا خلک نوري نو روایت کې وایي کده د کور د خلک د جمعې په شپه لاس پورته کوي دعاو کوي دا مړي په دعا کې یاد کوي نو دا روح بیرته خپل قبر ته لاړ شي ډیر خوشاله وي او کچرته د مړي د کور والا اوس په هر کور کې مړي شي وي خامخه کله مړي د کور والا دی مړي پس لاس پورته نه کوي دعاو نه کوي نو دا مړي ورته وي خدایم داسې خوار کا چې څنګه ستاسو د کور نه خوار زروانه ما دا خو زما کورو دا خو زما کټو دا خو زما کوټه و دا خو زما مال حالو نن تاسو نه زده کور اومداس سپیرونه امید روانه ما الله دې تاسو داسې آخرت خوارږي لکه زما آخرت چې خوار کو دا مړی ورته حدیث کې وی خیری ورته وکي بیا د دې مړی د روح جمعات ته لاړ شي نو جمعات کې خلکو ته وی چې خلکو تاسو د جمع مرګره خزم ما د جمعات کې بتاو سره زم ناس پاستو ما دا صف خو ما غسته دي د جمعات کې بداکار ما کولو اوس تاسو زهیر کما نو د دې مړی د روح جمعات کې د جمعې په شپه د ماخام ولاړ وي خلکو ته आवाजونه کوي د خلک نوري نو اوس کې د جمعې خلک په جمعات کې د مانزه خلک د ماخام د مانزه خلک د مړې په دعا کې یاد کی نو د مړې ته چې کله ډېر خوشاله رواني او کنه د مړې په دعا کې یاد نه کیو د مړو لپاره دعاونه کی نو د مړې ورته وي خدای انداسه خوار کله که زما آخرت هم چې خوار کو خپت نه روان شي قبر ته لاړ شي د هر جمعې په شپه د هر مرده روح د خپل کور خواته راځي او په خپل کور کې د خپلوانو ته وایي چې زه هم ير کړی یم نو د دې وجنه د موږ مشران فرمایي چې د هر ما جمعې په شپه د ماخام لاس پورته کوي ولی چې ستاسو مړې کور ته راځي چې د کور نه بهنواله نشي تا خو کتابونه لیکلي اوس موږ خو چې دا کم سمانه لاس پورته کوو او په کور کې خیر خیرات او صدقه کوو نه دا خو کتابونه راغستې مونږ یې زګه کوو ته چې دا د جمعې په شپه د پندو کې ځان پسیو تړو مرکز ته روان نه دا کوم کتاب کړي والله کدا په یو کتاب کې مشتا دا مرکز ته تللو دا مرکزونه دا خو اتیا یا اصل کال کې جوړ شو دینه مخکې خدا کسی نه دا خو بدعت ده دا خو رواج ده دا خو ګناه ده دا خو ناروا ده بل دا ده چې ته په یو ملک کې دا خبره نشته سیوا د پاکستان نه دا جراثیم صرف پاکستان کې دي حالان کې دین خود عربو نه خور شوی دي په عربو کې څوک شبي جمیل نه زی البته مرکزونه نشته سوا د بیت الله شریف نه او د مدینه منورې د حضور علی السلام د گنبد خضرا او مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم نه بل ځای ته خلک نزي الته خلک زی مطلب مې دا د چلته خو مرکزونه نشته په پاکستان کې دا ګندګي شروع شوله چې مرکزونه دی د نوې خبرې نوې فتنې شروع شولې د دنیا په یو ملک کې دا فتنه درې وند والا نشته دی صرف دا په پاکستان کې دا زه دا حیرانم چې په نور دنیا کې اسلام او مسلمانان نشته د اسلام او مسلمانۍ صرف پاکستان کې دا او دا وساتیا یا اصل کال کې مرکزونه جوړ شو دین مخکې په دنیا کې اسلام نه وو دا دین چاره رسولې دي چې نن تاسو به جمعې وټاکلې ما ته وې د درې ورځې خیرات نشته د مړي په کور کې ته درې ورځې یادې زبد اورزو خیرات درته ثابت کما د مړي په کور کې ته ما ته وې د درې ورځې خیرات نشته دي درې ورځې بلاس نه پورته کې حالان کې علامه بدر الدین عینی په عمدة القاری کې شرح د صحیح بخاری کې د بخاری شریف په شرح کې علامه بدر الدین عینی رحمت الله تعالی علیه په عمدة القاری کې لیکي او شیخ جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه په شرح صدور کې لیکي چې په مړی باندې دا وډمبه اورځي په دې قبر کې ډیر سختي وي نو تاسو خصوصا په دې وډمبو اورځي کې بخپل مړی په خیرات او صدقې او تلاوت او ذکر وکي او داغه ثواب دې مړ توبه کوي چا لیکلي دي د بخاری شریف په شرح کې علامه بدر الدین عینی په عمدة القاری کې او شیخ جلال الدین سیوطی هغه مبارک په خپل کتاب شرح صدور کې لیکي و چې کله مړی دفن شي نو په دې مړی باندې ډومبه اورځي په دې قبر کې ډیر زیاتې سختي وي ډیر زیاتې سختي وي نو هغه مبارکان لیکي
وې تاسو په دې ډمبو ورځ کې مړو پس ډېر خیراتونه کوي دعاګانې کوي صدقات کوي ورپسې ذکر او عبادتو کوي داغه ثواب دې مړو توبه کوي چې داغه د برکت نه الله په دې هفته کې د ورځ دي چې د دې سلامت هفته سختي ته الله پورته کوي دې د درې ورځې نه مني او مونږ ورته د ورځو خایو زه خو حیران پدې ما چې ما د پاره وې چې درې ورځې د مړي د پاره په کور کې دعا او خیرات نشته لاس باندې پورته کې دا ناروا دي لګي باندې کې دا کوم کتاب لیکلی دي دا خود د ځان لګي ما خو د کتاب حوالم درکا او هغه د مطلب دلیل مې درته خېلو ته چې دا سیروزی لذي زما د پاره خو سیروزه یعنی مطلب درې ورځې صدقه او خیرات نشته ستاسو د پاره سیروزه په کوم کتاب کې راغلی ده زما د مړي په کور کې درې ورځې خیرات ته نه مني حالان کې زه د ورځو خیرات درته خېما ته چې دا سیروزی لذینو دا په کوم کتاب کې راغلی ده زما سیروزه نشته دي او ته به سیروزی لذي مطلب دا دی چې زما د مړي په کور کې درې ورځې لاس پورته کول نشته او ته بیا چې کم دې درې ورځې روانې ستا درې ورځې په دین کې شته او زما درې ورځې نشته عجیب انصاف دی دا څنګه مسلمانی شو حالان کې زما غ درې ورځې چې د مړي په کور کې کوم خیرات او صدقه ده هغه موږ د کتاب نه قرآن او حدیث نه ثابتول لګیای د خپل مذهب د کتابونو نه ثابتول لګیا دي او دا ته چې کوم درې ورځې لګي نو دا کوم پیغمبر علی السلام لګولې په بخاری کې دا باب شته او خایمه باب په مسلم ابن ماجه ترمذی نسائی ابو داود کې دا باب شته په مشکات کې دا باب شته او خای کنه په کوم کتاب کې دا باب راغلی ما ته وی سلويخ تورز پورې به د مړي کور کې سلويختی نه کې سلويخ ورځ نشته دي د مړي سلويختی او په خپل سلويخ تورز رواني نو زما سلويختی نه مانی او خپل سلويخ تورز له بستر تړي رواني ما تو خای کنه باب ال40 په بخاری کې د سلويخ تورز د پارتل تبلیغ د پاره تاریون تبلیغ د پاره دا کوم کتاب لیکلی دي او خای ماته یو ضعیف حدیث خوایا مطلب می دا دی چې تاسو کې نو ظالما خو بدعت او گمراهی خو ستا عمل له او دا چې سکوم نو دا ټول قران او د حدیث نه چوڑ مونږ بیانول لګیا دي او دا زما ولا اوس نشته دي دا نه مني واغستا ولا چې بدعت نه ناروا دي هغه څنګه ومنما هم افسوس پدی باندې مونږ تراشي خبري غرض دا دی خدای مبخا چې د مړي په کور کې دا اول ورځ نه تر سل وخته پورې لاس پورته کول یو کار خیر دی صدقه په یو ټیم کې من نه ده د خیر خیرات ثواب ستا باقی د مړو تم رسیږي د دې فائدہ ژوندو ته هم دا او مطلب دا دی چې په دې کې څه ګناه او قباحت هم نشته دی یو انسان دا کوي کار خیر دی اجر ورته الٰه العالمین ور کوي بل دا دی چې یو بزرګ دی حسن بصری دا غنامه ده دی حسن بصری سے ته یو بوډه خزراغه ورته وی قربان حسن بصری هغه شخصیت دی چې د صحابه کرامو شاګرد دی ډیر لوی شخصیت دی په تابعینو کې ډیر د لوړ مقام خاوند دی حسن بصری سے ته یو خزراغه وی قربان زما لور وفات شوه دا پیغل لور می و او دا پیغل لور می وفات شوله ما ته داسې یو عمل خیا چې بیګاله دا خپل لور ز په خوب کې وګورم حسن بصری سے ورته وی ادي چې کور ته لاړ شي مسخوتن منځو کې د مسخوتن د منځنه بعد سلور رکعات نفل وکا په هر رکعت کې الحمد نه بعد الهاکم التکاثر سورۃ تکاثر چې ورته وای الهاکم التکاثر سورۃ اوایا اخرنه سپاره کې د لس سورتونو د اخیری چې لس سورتونه دي دینه چې کم دی دریم نمبر سورۃ مخ کې دیته نه ان مطلب دا چې دینه دو سورۃ مخ کې سورۃ راځي الهاکم التکاثر سورۃ د اخر طرف نه جشماري نو 14 نمبر سورۃ راځي د قران د اخر طرف نه الهاکم التکاثر سورۃ نو محبوب اغا حسن بصری سے ورته وی چې ادي کور تلاړ شي مسخوتن من فارغ شي صلو رکعات نفل منذ کا او په دې نفل کې هر رکعت کې الحمد نه بعد یوزل الهاکم التکاثر سورۃ وایا او بیا چې کله نفل لیو کو دعا وکاو بیا درود شریف وایا او په دس کې ودشه تا تب الله بیګاله استاد لور حال په خوب کې وخی چې استاد لور په سهال کې دا هغه بوډه چې کور تلاړم نو هغه چې کله کور ته ورسېدله نو په کور کې کېناسته مستر منځنه بعد څلور رکعات نفل وکاو او بیا داغه نه بعد الهاکم التکاثر سورۃ ویلو او چې کله د الهاکم التکاثر سورۃ نه فارغ شوله نو بیا داغه نه بعد چې کم نه دا بوډه دی دا بیا درود شریف وایو پاږي کې ود شوله چې کله ود شوله خوب ګوري دا په دې خوب کې ګوري چې د قیامت ورځ ده او دا وځي ګرځيګم ګورم خپل لور لټاوم نو چې مې کته زما لور چې کم دی په جهنم کې پرته ده او د جهنم ډیر سخت عذاب کې گرفتار ده نو دا بوډه وای چې ما وکتل د خپل لور حال مې وکتل نو ډیر زیاته په جړا شوم او ډیر مې وجړل
او په دې جړه جړه کې زه د خوب نه راپاسېدم سحر وخت د حسن بصري صاحب خوا ته راغه د دې بزرګ خوا ته راغه د ته جاړي د مبارک ورته وی جاړي او ورته وی جاړم زکه چې تر اوسه مې یو غم او اوس مې دوه غمونه شو یو غم مې و تر اوسه پورې او یو غم مې داو چې ما په دی وجه جړل چې ما ویل زما لور مړه ده نو ما لور پس جړل اوس مې دویم غم پیدا شو چې لور خو مې مړه ده سمو هغه پس خو خپاو ما خو دویم غم مې داده چې لور مې په جهنم کې پرته ده په عذاب کې دا ډیره سخته په عذاب کې گرفتار وا نا بزرګ ورته وی چې دی خفقېګه ما دعاګانې ورپسې وکا صدقې ورپسې وکا تلاوت کوا نفلونه کوا داغي ثواب وربخا الله بستال روبخي کړه زبم دعا ورته کوم تم ورته دعا کوا الله تعالی بستال روبخي هغه بډای ورته وی ښا هغه دې تن لاړل سوچ په بعد دا بزرګ وی ما خوب ولیدلو خوب ګورم چې په جهنم کې په جنت کې ګرځېګم دا بزرګ وی زه خوب ګورم خوب کې ګورم چې په جنت کې روانه ما او په جنتونو کې ډېر خوشاله دي خسته خسته بنگلې دي مانې دي او خوشاله دي پکې دې وی زه خوب ګورم ما په دې خوب کې یو محل لیدلو دا بزرګ وی پاره کې یو عظیم شان باغ دی یو چمن دی هغه کې یو تخت دی تخت د پاسه یو ډېر زیاته خسته جنې ناسته ده او هوران دغه خدمت ته ولاړ دي نو دا بزرګ وی ما ورته یو شیبو کته ډېر زیات حسن ولا خدای ور کړو او بیا ته روان شوم وای هغه جنې چې په تخ باندې ناسته ما پسې आवाज وکړو چې اے حسن بصری دا بزرګ وی ماته نوم واغستو ماته आवाज وکړو چې اے حسن بصری ودرېګا تا جوړې زو نه پیجندم وای ما ورته ویل چې پتا دی الله رحم وکي مو نه پیجندې ته سو کې وای هغه زنانه ما ته وای چې زه دا بوډای لوري ما چې کوم بوډای زنانه ته راغلی و او تا ته ویلو چې ماته یو عمل خایا چې زه خپل لور په خوب کې وګورم نو زه دا هغه بوډای لوري ما اوس دې پیجندم او کنه وای ما ورته ویل چې او مې پیجندې خدا راته وایا چې ستا مور خو ویل چې په جهنم کې د په عذاب کې د ډېر زیات په تکلیف کې د مور ډېر خفه و جړلې حالان کې ته خو په جنتونو خوشاله کې دا ولي وای هغه جنیره ته وای چې زما مور رښتیا ویلو قربان زما مور بالکل رښتیا ویلو زه ډیره ګناګار او ما چې کله وفات شوم نو الله خپل وعده رښتینی کو په جهنم کې واچولم په جهنم کې پرتاو ما دا چې په کومه مقبره کې دفنو ما نو په دې مقبره کې صد پاسه 1500 مړي مونږ دفنو 1500 مړي پکې په دې مقبره کې او مونږ ټول ډیر سخت په عذاب کې وو ټول ډیر سخت په عذاب کې گرفتارو د خدای یو نیک بنده په لار تیرېدو د خدای یو دوست یو عالم او د خدای یو ولیو د مقبره ته ودرېدو او یو ځل درود شریف ویلو او مونږ مړو ته ثواب رو بخلو او دعای راته وکړه او د خدای دوست کله لاړ روان شولو نو د هغه ولی الله په دعا باندې او د یو ځل د درود شریف د برکت نه مونږ د پنیم سو مړ ټول الله تعالی وبخلو هغه جنې ورته وي او جنت الله د جهنم نه رويستو او جنت د دې مقام ته الله راوستو چې تم چې پکې اوس ګوري سما مور رښتیاوي زه تر اوسه په جهنم کې ما خدا غولی یو ځل درود شریف ویلو او دعایو کوم مونږ ته ثواب رو بخلو نو دا غي د ثواب د برکت نه الله مونږ ټول مړیو بخلو پنیم سو کسان د یو ځل د درود د برکت نه الله مونږ بخلو سبحان الله سوچ ځان سره او کې خدای مبخا چې د یو مسلمان عمل بل ته فایده ورسوي کوي نه رسوله دغه پنیم سو مړی الله تعالی د یو بنده د یو نیک انسان په دعا باندې او یو ځل درود شریف وینا باندې خدای وبخلو کوي نه بخل دا زمونږ عقیده ده چې د یو مسلمان عمل بل مسلمان ته ډیر زیات فایده رسوي ډیر زیات خیر رسوي علامه اشرف علي تنوی لیکي او چې کله تاسو مړی دفن کوئ نو د اولیاء او د نیکانو په مقبره کې مړي دفن کړي د نیکانو او د اولیاء او د نیکانو په مقبره کې مړي دفن کړي چاته نه تاسو کو چې د اولیاء په مقبره کې ولې مړي دفن کو هغه ورته ویل وای د اولیاء او د نیکانو په خوا کې مړي زکه دفن کوي چې دا خدای بخلی دي په دې باندې خدای رحمت راځي نو چې په کومه مقبره کې د خدای اولیاء پراته وي بخلی شي خلک پراته وي دا غي د برکت نه ټول مقبره باندې د خدای رحمتونه راځي ټول مقبره ته خدای بخنه کوي دا سه مقبره کې مړ دفن کوي چې خدای بخلی وي ابن قیم په کتاب الروح کې او علامه جلال الدین سیوطی سے په شرح صدور کې لیکلي دي چې په یو خار کې یو سړی مړ شو
چې کله هغه دفن کو خلکو دفن کو په مقبره کې نو چا په خوب کې ولیدو چې سخت په عذاب کې دی او په ګناهونو کې گیر دی او په جهنم کې پروت دی په سخت عذاب کې گرفتار دی سورج پس دغه سړی بیا چا په خوب کې ولیدو یو بل انسان په خوب کې ولیدو نیک ولی د خوده هغه ته تاسو کو چاله کا په جنتونو کې به ولیدو دویم انسان سورج بعد هم دغه ګناګار سړی په جنت کې ولیدو چاته نه تاسو کو چاله ک ته خوده په سو بخلی نو هغه ګناګار ورته وای چې په دې کومه مقبره کې زه دفنوم په دې مقبره کې د خوده یو ولی چې دفن کو مړ یو شلو اډر نیک سړی وا چارلو په دې مقبره کې دفن کو چې کله دفن کو نو د هغه د برکت نه مونږ ټول مړ الله تعالی په دې مقبره کې وبخلو یو ژوندې د بل ژوندې د خو خامخا فایده ورکوي مونږ دا ثابتو چې یو مړ دوی مړ تم فایده رسوي ګوره اوس هغه مقبره کې ټول خلک په عذاب کې دي او د خدای یو ولی رولو په دې مقبره کې دفن کو داغه د برکت نه الله ټول مقبره په وبخله سبحان الله دا غرنګ خطیب بغدادي په خپل کتاب تاریخ بغداد کې لیکي چې کله امام احمد بن حنبل سے وفات شو او په مقبره کې دفن شو امام احمد بن حنبل سے د خدای لوی او دوست او ولیو د مذهب خاوند دی مذهب امام دی چې کله د مبارک دفن شو په مقبره کې دفن شو چې د وفات شو په مقبره کې دفن شو نو چا په خوب کې د مړی د مقبره ولا چولیدل ګوره چې ټول مقبره د نور نه ډکه ده هر یو قبر کې د نور رڼاګانې او فانوسونه دي او د جنت باغچې ګرځېدلې دي نه دا چې خوب لیدل د خدای دا ولی وی ما ته پوسو کو چې لکه دا سوجه ده چې دا ټول مړي خوشاله دي او ټول مړي خدای بخل دي او په ټولو قبرونو کې رڼاګانې دي نو وی اغیره تویل چې زمونږ په دې مقبره کې امام احمد بن حنبل صاحب چې د خدای یو ولی دی د مبارک دفن شو د دې یو ولی الله د برکت نه الله په ټولو مقبره باندې رڼا کو دا ټول مړي خدای بخل سبحان الله سوچ ځان سره وکي ژوندې خو ژوندو ته ډیره فایده ورکي د ژوندو نیک عمل دعا خیرات او عبادت چې دا مړو توب خو ډیره لوی فایده ورکي خو که یو نیک بنده ته د مړو په مقبره کې د ګناګارو مقبره کې تا یو نیک بنده دفن کو نو دا غ نیک بنده د برکت نه ټول ګناګار په بخلی شي مطلب مې دا دی چې د یو مسلمان عمل بل مسلمان ته فایده رسوي دا یو خبر اخیری کومه تاسو زنانه دا په غور سره ووري او زه وایم چې عمل خډیر کیږي خدای یو عمل مزده کوي او دا مسله مزده کوي په دې باندې بیا پوره عمل وکړي ان شاء الله تاسو لم په خدای ډیر لوی خیر درکې او تاسو مړ لم په خدای ډیر لوی خیر ورکړي دا اخیری خبره کومه بیا به ان شاء الله العزیز دعا کو په مرقات کې د مشکات شریف په شرح کې مرقات کې ملالی کاری سے لیکلي دي مرقات کې و یو د خدای لوی ولی الله دی شیخ محی الدین ابن عربی دا ابن عربی سے دا د خپل دور یو ډیر کامل ولی تیر شوی دی او یو ډیر د کرامات او د برخه خاون تیر شوی دی دا ابن عربی سے وی ما د حضور علی السلام مبارک یو حدیث اوریدلو چې کوم انسان په خپل جون کې او بیا زرزل د کلمې طیبه د لا اله الا الله ختمو کی نو دا انسان ته خدای بخنه کوي لا اله الا الله ختم چې یو انسان په جون کې او بیا زرزل لا اله الا الله وای نو دا انسان ته خدای بخنه کوي او کله انسان د لا اله الا الله ختم کو بل چاته وبخلو نو دا مړی تم په خدای بخنه کوي بیا نو دا بزرګ وای ما د لا اله الا الله ختم شروع او بیا زرزل می دا ختم پورا کو چې کله مې بیا زرزل ختم پورا کو وای زما یو مرګره دوستو د خدای یو بل ولی یادی او هغه مور وفات شي او د مور وفات او مور پسې خیرات کړي دي نو دا بزرګ وي زیم غختمه او چې زه ورغم اخرات کې شریک شوم نو دا چې د کوم لک مور مړو مور پسې خیرات کړي دي وې دی لک ډیر زیات جړل وې ما ځان تر نږدې کو تسلی ور کوم چې بچي مجاړه ته ولې تم رجاړې بس خیر دی روانه لار ده وې هغه ته و چې قربان جاړم زکه چې ما ته الله کشف را کړي ما ته الله برخه را کړي دا او ما ته اوس په ویخه باندې اخرت ښکارا شو او جهنم ښکارا شو ما خپل مور ولید چې په دوزخ کې پرته د سخت عذاب کې ده ما خپل مور په جهنم کې ولیدله نو جاړم زکه چې ما مور ولید او ډېر سخت په عذاب کې ده زور پس خیراتونو کوم اوسم زما مور په جهنم کې ده نو دا بزرګ وای ما خدان له اودیا سره ځل کلمې ختم کړي وو اچھا ته محل نه دی ویلې وای په دې خپل لکه می پټ پټ ځان سره دعا وکا چې خدای دا کم ختم ما ځان د پاره کړی دی ته دې ختم ثواب ما د دې الګ په مور پسې بخله دی خدایا هغه په وبخي
وای چې لږ سات تیر شو وای دا لږ تر اوسه پورې جړل وای چې لږ سات تیر شو بیا په خندا شو او ډیر زیات خان دي خوشاله دي دا بزرګ ما ته پوسو کو چاله کول خان دي وای ډیر ته وای چې خان دم زکه چې زما مور موس په جنت کې ولیدله او زما مور په خوشالو کې ده او زما مور خدای وبخلا نو چې ما مور خوشاله ولیدل نو زکه زم خوشاله شوم او زم خان دم کنه او ما ته وای چې تا کم ختم زما مور پسیو بخلو نه دا غي په برکت زما مور خدای وبخلا دا بزرګ وای ما دا خبر او دا دعا پټه پړه کې کړی و ما دا چا مخ کې نه وکړي او نه می چاته حل ویلو چې ما د کلمې طیبه ختم کړې دي وای دالک ما ته وای چې تا کم ختم ځان لکړې وو هغه تا زما مور پسیو بخلو دا غي د برکت نه الله زما مور وبخلا نو دی وی چې ما دا خبر ما ته معلومه شوله دا بزرګ وای دا محی الدین ابن عربی سی وای ابن عربی سی وای ما ته معلومه شوله چې د حضور علی السلام دا حدیث صحیح حدیث دی چې مطلب دا دی لیکي وای دا حدیث صحیح حدیث دی ځکه چې پیغمبر علی السلام فرمایي چې بیا زر چا کلمه ویلا نو د انسان ته خدای بخنه کوي او قبل چاته وبخلا هغه مړم په خدای بخیه نو ما په دې لکه پټه پټه غي پسې وبخلا هغه زنانه په خدای وبخلا جنت ته په داخله شو نو ما ته معلومه شو چې دا حدیث صحیح حدیث دی او دوی مرته دا خبره معلومه شو چې د دې الګ دا کشف هم صحیح کشف دی دا د کرامت خاوند دی د برخه خاوند دی دا کشف او کرامت هم صحیح دی او درېمه خبره مونږ ته دا معلومه شوله مونږ کتاب ولا لیکي چې یاره درېمه خبره دا چې یو مسلمان عمل بل مسلمان ته فائدہ رسوي دی بزرګ ځان د پاره ختم کړي وغه ته بخل الله تعالی پیغام بخلا غرض دا دی چې یو انسان مونږ د مړو پسې ختمونه کوو افته په افته باندې نو کتا سو سوچ کوي چې د کلمې طیبه د برکت نه لا اله الا الله د برکت نه چې بیا زر زل ویل شي الله تعالی مړې بخي نو دا قران خود الله کلام دی د الله کتاب دی د ډیرو برکاتو نه ډک دی نو کومه افته په افته باندې خپل مړو پسې دا وایو بخوي د دې ثواب به زموږ مړ ته نشي رسیدي د دې د برکت نه الله کې زموږ مړ نه بخي زموږ خدغه ایمان دی زموږ خدغه عقیده ده دغه د نیکه لار دي چې کلم چرته په مړ کې کینی خدای مو بخه خزي خبر ډیری کوي د دنیا خبري یا مطلب د خپل ذاتياتو خبري بیا چړي دا مکوي سره کاغذي کې راغونډيږي تصویر علی سل تسبیح چروالی لز دلم چې واړل دا زرزل شوي مطلب دا دی چې اویاتیا خزر غونډيږي پاغزي کې چې کم دی بنیمه غنټه کې ختم کیږي لا اله الا الله لا اله الا الله پړمبي دل چې شروع کوي طریقه بداوي لا اله الا الله محمد